الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. دے حدیث شریف کی سلور مباحث اول دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کے دا موجود بادشاہانو تاریخی جائزہ او دویم سندی کلام دیم حل دا الفاظ مفردہ و تشریح دا حدیث او بیان دا نکات غریبہ او سلورم باس مناسبت دا حدیث دا کتاب الایمان سے باب و بدء الوحی سر. دا دے حدیث راوی دا امام بخاری استاذ ابو الیمان دے الحکم ابن نافع دا حمص دے دا بحران علاقی دا بحرا علاقی و خز و داغی آزاد شوی غلام دے ذکرت بحرانی وائی. دا امام بخاری پا استازانو که دا حکم ابن نافع پا نم ددن بغیر بل استاز نشت. شعیب ابن ابی حمزہ قریشی دے ظہری حالات مخ کے تیر شوی دے دا عبیداللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود. عبداللہ ابن مسعود دا خبر ورکی چھ ابو سفیان ابن حرب اخبرہو ان ہرقل ارسل الی ہرقل قاصد اولے گدتا ہرقل دتا قاصد اولے گا ہرقل غیر منصرف تے یو پکی عالمیت تے و بل پکی عجمہ دا. یو دیرش کال بادشاہی کرے دا دا بادشاہ زمانہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم وفات شا اور لقب قیصر دے لکہ دا پارس دا بادشاہ لقب چی کسرا دے. فی رکبن ان ہرقل ارسل الی ہرقل سڑے دتا اولیگ فی رکبن پدا سے حال کی چی پدے یو قافلہ کے ومن قریشن دا قریشن دا فی رکبن جار مجرور دا الیہی دا دی ضمیر مجرورن حال دے اور من قریشن دا رکبن صفت دے. تقدیر دا عبارت دا سے دے ارسل الیہ کائنن فی رکبن کائن من قریشن ہرقل دتا سڑے ہو لے گا پدا سے حال کے چھ دے پا قافلہ کے ہو حقا قافلہ چھ دا قریش ہو. اللہ کا بترکیب پوئی چاہی رکب دا راکب جمع دا قافلے تا ہوئی وکانو تجارم بالشام او دی تاجرانو پا شام کی تجارت تتلیو. تجار دا تاجر جمع دا سوداگر سوداگری ساخلی او بلزے کے خرسی او بلزے کے اخری خپل وطن لے روڑی خرسی. دی با دا مکین سرمن اوڑے یا نور دا سی سیزونا او یا با پیسے بے بے اوڑے شام او دا یمن
دا غي زینه به خوراکی سیزونه هندوستان ته براتلل دی زینه به عطر او کپڑے به د هندوستان نوړي تورې وسلې به وړي هندي تورې ته به مهند ویل تاسو اورېدلی دي مهند تورې د اوسپنې جوړ سیزونه دا به هندوستان نوړل لوخي دی تجارت تکلت للیو په المدت التي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم ماد فيها په هغه زمانہ کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موده مقرر کړی و دوی ته په هغه هغه د حدیبیه صلح د هجرت شپږم کالو لس کلو معاهده شوی و د لسو کلو اصل کې د سیدا چې د کافر سره صلح نه ده جایز الا جایز د یو خاص مقصد پکې نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کافرانو سره صلح او مصالحت وک یو خاص مقصد پکې دا صلح نبی علیہ السلام د قریش سره اختو قریش خودمره غټ طاقت نو کنه خدای دا غوښته چې د نبی علیہ السلام دعوت د دنیا ګټ ګټ ته ورسي غټ غټ بادشاهان را نسکور شي الله دا غوښتل خدای اراده داسې ليحق الحق بکلماته ويبطل الباطل حق کار کی او باطل سرنگون کی الله اراده وا نو د حدیبیه دا صلح دا د دې فتوحاتو د پاره مقدمه وا کله چې صلح حدیبیه وشنو لاره کې دا صورت نازل شه انا فتحنا لك فتحا مبینا مونږ ته تخکاره فتح ده که فتح خو نه وکنه هغه کې خو شرایط دا چې مسلمانان پکې کمزوري وکنه خو فتح ورته ځکه ویل چې دا د فتح مقدمه وا نو فتح نه وروسته اوس دواړه جانب خپلو کارونو ته متوجه شو دا د صلح نه وروسته کافران خپل اقتصاد ته اهل مکه متوجه شو ځکه اقتصاد جنگونو متاثره کړو جنگونه اقتصاد متاثره کوي مالی حالت کنه مالی بحران پیدا شي مالی بحران پیدا شي او د اهل مکه هغه تجارت ته مخه کړه شام ته لاړل دا ابو سفیان په مشرۍ صلح هم شوی او د تاجرانو مشر هم دی دوی غوښتل چې موږ اقتصاد جوړ کړو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو په آباد وطن کې ولته اقتصاد جوړ متاثر نه مدینه ته ټول لار اخلاص وی دارځه شام خو مدینه ته نږدې ده په یمن د مدینه لار ده ځکه دا په دریاب زی او دریاب مدینه منوره سره ده بدر سره تاسو په پوهیږئ کنه پوهیږئ بحیره عرب د مدینه سره ده سمشکلات نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعوت عام کا د دې وخت نه فائدہ واخیستا کافرانو له خپل دعوت ولېګ دو سړي درې سړي یو سړی به لېګا خطونه به ورکول چې تاسو د سې چلو کوي کلمه کې داخل شي کني موږ در سره جنگ کو حاکمانه د دباو لهجه بوا لهجه بسنګ و د دباو سم شي زمنګ تابع شي کني بیا بخنۍ تاسو په خبره ورسېدای دغه سلسله کې دا دوی تاجرانو دا په هغه زمانہ کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ماده پیها ابا سفیان مدعی مقرره کړي و د صلح په دې کې ابو سفیان سره وکفار قریش او د کافرانو د قریش سره ماده پیها ابا سفیان ماده فعل دی ضمیر پکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تراجی د هغه فاعل دی او ابو سفیان وکفار قریش دا ماتو بلې دی مفعول به دی الکه تاسو سر شریف خلاص شک خلاص نشه
فاتوه وهم بإيلیا. دا قاصد د هرقل، قاصدان د هرقل راغله ابو سفیان ته وهم بإیلیا، او دغه د ابو سفیان او د مرګری په ایلیا کې و. یا داسې فاتوه د ابو سفیان او د مرګری راغله چاته؟ هرقل ته، وهم د هرقل او د دې مرګری په ایلیا کې و. نو که چېرته دا دویمه معنا شي نو بیا به پکې عبارت حذف د مضاف حذف به پکې فاتو ماد د پی ابا سفیان و کفار قریشن فارسل هرقل الى ابي سفیان و اصحابه فاتوه وهم بإیلیا. مخکې جمله بعد بفا و باغی مرتب ای کړ. دی په ایلیا کې و. ایلیا بیت المقدس یا بیت المقدس. ایلیا ایل بیت توی یا اللہ تا، ایلیا مانا بیت اللہ، بیت المقدس. یا ایل بیت یا مقدس پاکیزہ کور. پدعاهم پی مجلسی ہی، هرقل دوی راو بلل خپل خصوصی مجلس تا. وحوله عظماء الروم، او ددن مخ کې چې کم دی دغه وهم وحوله، او ددن چاپیره عظماء الروم، د روم مشرانو غټ غټ خلق د روم چې کم دی د دې سره. ثم دعاهم، دا ثم د تراخی د پاره ده، دې کې دې ته اشاره ده چې دی راو بلل او د بادشاہ سره د روم مشرانو نو دی چرته بار کېنول چې تاسو انتظار وکئ. ثم دعاهم، بیا وروسته دوی راوبلل. بادشاهانو داسې کاري کړه، وایي ټیم را سره نشته، وایي ټیم نشته، ټیم بند دی، واسې به ناستي ده. نو تاسو یقین وکئ. ما ته یو کس خبرې کولې دی، یو سرکاري سکول کې استاذ دی. هغه ویلې د افسران چې کوم دی وایي دومره بې عزتي زمونږ کوي چې حیران بشي. ته په خدای یقین وکوئ کار به دي درته 3 ورځې به ځې راځي او دغه به ورته ولاړې هغه دغه شی کلاس 4 ورته وایي که څه شی هغه بار ولاړې نه دي پرېږدي، وایي چې صاحب بس مصروف دی او صاحب به ډډه به لګولي، هېڅ کار به نه. سبا راشه، سبا به بیا ورشي، بله ورځ به بیا ورشي، بیا به وایي ته لږ کښېنه 2 غنټې دې کښېنئ چې ورشي ځان له به ناست دي، څوک به ورسره نه به مصروف به نه. تذلیل کوي، تذلیل. تاسې په خبره باندې پوه شئ. ډېر خفه و. په یو ځل سکول کې داسې چلو چې اسمبلي وه او څه ماشومان وو هغوی پکې جالۍ ټوپۍ په سر کړې وې او دی هم راغی او بس ایسته دې ماشومانو ډشټقونه وکړه، ټوپۍ ته وغورځول چې دا هم څه کړي دي، دا څه سکول دی که مدرسه ده؟ تاسې پرې پوه شئ. او دا لاندې خلک خو بیا داسې افسر له څه ویلی شي، هغه چې هر څه وایي بس هغه ټیک دي، ځکه که څه ووایي نو به د ده تنخوا خرابېږي که نه. په ایمان خو په تنخوا یې که نه، خدای خو نشته. وایي زه ډېر خفه شوم خو څه خو مې ویلی نه شو که نه. وروسته وایي چې وروسته بیا زه ورغلم چې دا خو تا چې چا نه ټوپۍ لرې کړې دا خو د قرآن حافظان دي. وایي ما سره ډېر ښه وکړه. ما څنګه ښه در سره وکړه؟ وایي ما ته ویل چې زه ټیک ده، بس دوی دې په اسمبلی کې دی نه په سرۍ او نور د اسمبلی نه غیر که په سرۍ نو ستا د وجې نه به یې پرېږدي. دا حال دی. تاسې پرې پوه شئ. تاسو په خدای یقین وکړئ چې دا حال هر څه ګډوډ دي. ایمانداري او دقلته ده دا تاسو موږ چې ناست تاسو بهر خیر خیریات. تاسې په خبره باندې پوه شئ. تاسو یقین په خدای وکړئ چې داسې نو دې شاته ودرولي وو چې تاسو کښېنئ. ثم دعاهم، ثم د تراخۍ دپاره وروسته بیا راوبلل. ودعا ترجمانه، او ترجمان هم راوغوښته. ترجمان چاته وایي؟
وهو المفسر عن لغتن الى لغتن، دیو لغت نبل لغت تا خبر اړی دی تسوی ترجمان. ترجمان یا ترجمان بضم الجیم و فتحها دواړه جائز دي، په فتح سره افصح دی. فقال دوی علی ایکم اقرب نسبا، کم یو په تاسو کې نږدې دی د نسب په لحاظ سره. بهذا الرجل دی سړی ته الذي يزعم چې هغه ګمان کوي انه نبی چې دی پیغمبر دی، په نسب کې ورته کم یو ډیر نږدې. قال ابو سفیان وی فقلت ما ورته ویلی انا زوته انا اقربهم نسبا، زه نږدې یم دوی ته د نسب د لحاظ نه، نسب په لحاظ سره ورته زه نږدې یم، ځکه دواړه قریشیانو د هغه تعلق د بنو امیه سره او هغه نبي کریم صلی الله علیه وسلم بنو هاشم هاشمي. او ابو سفیان د رسول الله صلی الله علیه وسلم اسخرهم ام حبیبه ام المؤمنین دای لوروا. فقال ادنوه مني، بادشاہ ویل دی ما ترا نږدې کړئ، وقربوا اصحابه او د مرګري مرا نږدې کړئ، فجعلوهم وګرځوئ مرګري د دوی عند زهري د شاته کې. ثم قال لترجماني، بیا ترجمان ته ویلې قل لهم ورته ووایه انی سائل هذا عن هذا الرجل، زه د دنه تپوس کوم د دې سړي باره کې. د نور مرګرو ته ووایه چې دې سړي باره کې ته تپوس کوم، سړی څوک یاده و؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم. فإن کذبني فکذبوه، که ده ما ته دروغ ویلي تاسې دروغ نسبت ورته وکئ، ما ته ووایه چې دا ځای دروغ دی. ابو سفیان وی فوالله لولا الحیاء، قسم په خدای که چېرته دا شرم نه وی من ان یاسروا علی کذبا، چې دوی به رد تردید وکړي په ما باندې د دروغو، لکذبت عنه، د نبي علیه السلام باره کې به مې دروغ ویلي، لکذبت عنه عنې پسې لکې راغی دروغ به مې د ده نه نقل کړي وی. یا که دا حیا نه وی من ان یاسروا علی کذبا، چې دوی به زما نه دروغ نقل کړي، بیا به مکه کې خلکو ته وایي چې د دروغ ویلي وی، نو لکذبت عنه. معلومه چې جاهلیت زمانه کې نور کارونه خو ښه ګڼل کېده، خو دروغ بد ګڼل کېده. زنا به کېده، خلک به وجل، شراب جلونه به ژوندی غښولې، دا عیب نه و، خو دروغ پکې عیب. تاسو په خبرو پوهېږئ که به نه پوهېږئ؟ ثم کان اول ما سالني عنه، بیا اول هغه چې ما سوال وکړو د هغې خبرې باره کې، ان قال چې وی ویلې کیف نسبه فیکم، د ده نسب تاسو کې څنګه دی؟ نسب پلار نیکه نه دی څنګه را روان دی، کم خاندان کې دی پیدا شوی؟ قلت هو فینا ذو نسب، ما ورته دی یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فینا به موږ کې ذو نسب، د عظیم نسب خاوند دی، ذو نسب تنوین د تعظیم، ذو نسب عظیم د خلوی نسب خاوند. پیغمبران خدای لوی نسبونو کې را لیږي، عظیمو نسبونو کې، ځکه که کمزوري نسب کې بیا څوک خبره نه مني. تاسو په خدای یقین وکئ، که مولا په کمزوري نسب کې مې چې څوک خبره نه مني، مني هلته علاقه کې یو نه یو د هغه زوی مولا شوی، بیا به چې دا د اختر ورځې چې نورو ملیانو به بیانونه کول چې د نهی سره چې نهی سره قرباني نه کېږي، دله به مقتدیانه ویل چې تم دا مسله وکړه چې نهی سره قرباني نه کېږي، نو ده به وایي دا مسله نه شوه کولی، نو دې ملیانو به ده باندې تعریض کوه، غوږ وهنه به یې کوله چې نهی سره قرباني هلکه نه کېږي. تاسې پې پوه شئ، مطلب اشارات به یې درته و. نو ګورئ چې نهی زوی مولا شي نو ښه خبره ده، دې کې خو څه بدي نشته، خو بیا خو کار خراب شي که نه، بیان بیا نه شي کولی.
صحیح ده. یا دا ډمان تبلیغ کې لاړ شي، دا ډمان تبلیغ کې لاړ شي او ښه بزرګان شي، خو بیان کوئی مزه نه کوي هلکه ښه د بزرګان دي که نه، غټمتوب یې سړي له ور یادېږي که نه. زمونږ یو کلیوالو ډېر ښه سړی و خو چېرته به یې غلا کړې وه. پخوا به دا تاسو کې لیدلي دي اطرافو کې دا دوربینونه یې داسې کتلي هم دي، لورې ځای پکې را نږدې شي نو چا نه دا دوربین پټ کړی و. تاسو پې پوه شئ که پې پوه نو هغه چېرته تبلیغ کې تللی او بیان یې کاو نو داسې جومات کړکۍ و هغې کې ورته که دی خو جذباتو کې راغلی دی چې بیان کوي، دا بل کس ورته داسې کړي دي چې دا دې څه تاسو یقین وکړئ چې عوام بیا همداسې کوي که نه. نو موږ تاسو له ډېر احتیاط پکار دی چې احتیاط یو خطا درنه وشو بیا خو درته اشارې کوي چې هغه څنګه چلو. یقین وکړه چې همداسې ده. هو فینا ذو نسب، پیغمبر په موږ کې د عظیم نسب خاوند دی. دیم تپوس یې دا وکړو قال فهل قال هرقل ویل فهل قال هذا القول منکم احد، آیا دا وینا په تاسو کې چا کړې ده قطو څه وخت قبله د دنه مخکې؟ دا هذا القول موصوف او صفت چې کوم دی مفعول مقدم دی د قال او احدن فاعل دی. فهل قال هذا القول منکم احد قط، آیا دا وینا کړې ده په تاسو کې یو کس هیڅ کله قبله مخکې د دنه کړې ده؟ قلت لا، ما ورته ویلې نه مخکې زمونږ کې دا وینا چا نه ده کړې ده، پیغمبرۍ دا وینا صرف ده وکړه. دا دوه شو. دریم قال فهل كان من آبائه من ملک، آیا د ده په پلارانو کې څوک بادشاه تیر شوی دی په پلار نیکه کې؟ قلت لا، ما ورته نه دی تیر شوی، بادشاهان پکې نه دي تیر شوي. څلورم تپوس یې دا وکړو فاشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم، شریف خلق د ده تابعداري کوي او که کمزوري خلق؟ هلکه تاسو پې پوه شئ که پې پوه نه شئ. شرافت کې دنیا شرافت ته اشاره ده، مالدار خلق تابعدار دي که غریبانان خلق؟ قلت بل ضعفاؤهم، ما ورته بلکې کمزوري خلق تابعدار دي. هلکه پې پوه شئ مالدار خلق هم تابعدار او باحیثیت خلق لکه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی و اکثر په اعتبار سره وي اکثر کم خلق تابعدار، اکثر کمزوري خلق او غریبانان، ځکه غریبانان ډېر مظلومان او چې څوک د عدل او د انصاف خبره وکړي نو ورسره ملګري کېږي. هر سړی راپاڅېږي چې زه به داسې کوم ستاسې حقوق ګټم نو ورسره ملګري شي او بیا پوه شي چې زمونږ حقوق خدای نه ګټي ځان یې ځای ته ورسوه نو بیا وروسته خفه چې دا څه بد منګه کړي. تاسو یقین وکئ د سیاست کې دا خلک چا پسې ځي چې څوک غوړې زړې خبرې کوي، بیا لاړ شي بیا ځان له کنځلې کوي چې څه غولم خوړلي چې د سره تللي، بیا بل ورته خو ډېر قمقل دی د عام خلک، بل ځلې بیا هېروي خبره ته هېروي، بیا بل ورته ووایي چې زه ډېر ښه سړی یم تاسو ته به کورونو له دا چل وکړم او دا به وکړم، هېڅ د هغه سره شي چې مړه دا پکې لا ښه دی. هغه چې 5 کاله دغه کې 3 کاله تېر شي دی له هېڅ هم ورنه کړي، بیا وایي تا هم څه بد کړي دي، بیا بل پسې لاړ شي. داسې 3-4 ډلې دي، کله یوې له نمبر ځي او کله بلې له نمبر ځي او کله بلې له، قیصه خلاصه. تاسو په خبرو پوهېږئ که پې نه پوهېږئ؟ 5م تپوس قال یزیدون ام ینقصون، دا ملګري زیاتېږي او که کمیږي؟ قلت بل یزیدون، ما ورته وویل چې زیاتېږي ملګري. قال فهل یرتد احد منهم سخطة لدینه یا سخطة لدینه، آیا واپس شوي دي یو د دوی نه چې
سخت لدینی معنا کراهیت لدینی چې دینی بدیش یو ته اورېدلې ده چې زما د دې دین سره نه لګي مړه تاسو شې شو د سی په کې ویلې دی یو بعد ان يدخل فی پس دا غینه چې داخل شوی پکې قلت ما ورته لا نه یوم ته نه دی اورېدلې د دین نه بزنګ زو کوړي ډیر خلک د سی تیر شوي دي چې د نبی له سام دشمنانو او کلمه ویل د بیا ورته خلک ویل کلمه پرېږده هغه ورته وی بدن نه بروح جدا شي خو کلمه نه جدا کی عمر رضی الله عنه څه پسې تللی و چې نبی علیه السلام قتل کی او هلته څه وشو کلمه یې ویل فورا بیا څنګه شو فورا راووتو او اعلان یې وکړ چې لا اله الا الله محمد څوک شته چې رانږدې شي تاسو په خبره باندې پوه شئ جبریل علیه السلام نبی علیه السلام ته راغی و استبشر اهل السماء باسلام عمر د اسمان مخلوق ملایکې د عمر په مسلمانۍ ډېره خوشحاله دي نبی علیه السلام ورته ویل کذلک استبشر اهل الارض ځمکې خلک هم ډېر خوشحاله دي فورا دا د نبی علیه السلام د صحبت برکت و صحبت کې برکات دي که نه په یو صحبت باندې به سړی څومره ځای ته ورسېدو دا د پیغمبر معجزه وه یو صحبت باندې شپږم قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب ایا تاسو په د باندې کله تهمت کړی دی د دروغو قبل ان یقول ما قال مخکې د دې نه چې ووایي هغه څه چې ویلي دي یعنې د نبوت د دعوې نه مخکې کله دروغ ویلي دي قلت ما ورته لا نه کنه وم قال فهل يغدر دقل خیانت تاسو سره کړی دی وعده خلافی قلت ما ورته لا نه ده کړی ونحن منه في مدة موږ د سره اوس د په مودې د صلح کیو لا ندري ما هو فاعل فيها موږ نه پوهېږو چې دی به څه کوونکی دی موږ سره به څه کوي دې پورې نه دی کړی یعنې دا خبره مې پکې وده قال ابو سفیان وی ولم تمکنی او زما طاقت نو کلمتن د بلې خبرې ادخلو فیها شیئا جزه پکې څه شی داخل کم د دې نه علاوه بلې کلمې ما ته طاقت نه راکاو چې زه یې ووایم غیر هذه الکلمه ما سوا د کلمې د دې خبرې نه کلمې نه کلمه کلام مراد ده ها کلمه نحوی نه ده مراد گو کنا دا خبره خو کلمه نه و کلامو کنا اتم قال بهل قاتلتمو د سره تاسو کله جګړه شوې ده قلت ما ورته نعم آو قال فكيف كان قتالكم اياه څنګه استاسو جنگ د سره تاسو غالب وای کاغه غالب وو ابو سفیان وی قلت ما ورته الحرب بیننا وبینه سجال جنگ زمونږ او د په منځ کې ډولچې حیثیت او ډولچې کویم کتل دو ټولچې یو لاندې او یو برای چې هغه لاندې نه را کوزې کنه دا زیدا سينو هغه راوچته شي بلخ کته شي چا به نه وبتوي کې نو داخته شي دا بل راوچتيږي سجال معنا دا کله دیخ کته منګ پورته کله منګ خت پورته دیخ کته الحرب بیننا و بینه سجال جنگ زمنګ د دبمن کې سجال د ډولچو په شان دي سجال ډولچي ینال من و ننال منه کله دې مونږ ته رسیږي او کله مونږ د ته رسیږو په تکلیف قال ماذا یامرکم نهم سوال دې تاسو ته پس امر کوي قلت ما ورته یقول وی اعبد الله وحده د عبادت د الله او کوي چې یو دی او شرک مکوئ د سره پېچ وترکو پرېږدئ ما یقول اباکم چې پلارانم سوئ چې ګڼ خدایان دي ویامرنا موږ ته امر کوي بالصلاة په مانځه والصدق په رښتیا والعفاف پاک دامنۍ والصلة او رشته دارۍ دا امور د خیر ورته دي
د دې درو تعلق د تهذیب الاخلاق سره دی او د سله تعلق د تدبیر المنزل سره دی. امر راته په مانځه کوي صدق پر اشتیاو باندې عفاف پاک دامنۍ ضرر د سیزونو نه ځان بند کوي د محارمونه او سله رشته قائمه. دا نه لس تپوسینه ته وکړه. فقال للترجمان ترجمان توي قل له د بادشاہ ورته وای قل له د توایا سألتك عن نسبه فيكم نسبه ما د نسب تپوس تاسو نه وکړو فذكرت انه فيكم ذو نسبن تا یاد کچ دې پتا سو کې د لوی نسب خاوند دی. وكذلك الرسل پیغمبرانم دقه شانی تبعث في نسب قومها لیگل کیږي په عظیم نسب د قوم کې في نسب قومها في عظیم نسب قومها في شریف نسب قومها. یو دم وسألتك تانا مبل تپوس داو که هل قال احد منكم هذا القول پتاسو کې دا وینا د پیغمبري بل چا کړي د مخ کې ددنه فذكرت الله تاویل نه دا کړي. نو قلت زویم لو كان احد قال هذا القول قبله کچرته یو تن و چې دا وینا هغه مخ کې کړي وي قلت رجل ما بویل وی دیم یو سړی دی یا تسی بقول قیل قبله یا تسی یقتدی دی اقتدا کوي په هغه وینا باندې چې دنه مخ کې ویل شوی دا. الکه به پوه چې یو سړی وایي زه د پارټای لیډر یم نو پلان کې لیډر دی نو دیم لیډری کوي کنه. نو دا خبره هدنه بل چانه را کړی چې دی وی پلان کې دا خبره وکړه نو زه ولې دنه څه کم یم. وسألتك بل تپوس میں درناو کو هل كان من آبائه من ملک آیا د په پلارانو کې څه بادشاہ تیر شوی په ذکرت تاوی علی الله نه دی تیر شوی. فقلت نزوی ما بادشاہ ورته وی فلو كان من آبائه من ملک که په پلارانو د کې بادشاہ وی قلت ما به ویلی وی رجل دا داسې سړی دی یطلب ملک ابي چې د بلار بادشاہي غواړي. درم مسائلتو که تپوس می تانو کو هل کنتم تتهمونه بالکذب آیا تاسو په د تهمت د دروغ ولګوي قبل ان یقول ما قال مخکې د دینه چې دی اوی هغه څه چې ویلی دي چې د نبوت خبره کړې ده د دینه مخکې تاسو د باندې دروغ او الزام کله لګولې ده. فذكرت تاویل الله چې مخکې دروغ نه دی ویلي. فقط عارف ز پویشم انه لم یکن لیزا دا دسې نه دی لیزر الکذب علی الناس چې خلکو سره دروغ پریږدي و یکذب علی الله به خدای دروغ وایي. هلکه به پوه شئ چې خلکو سره دروغ نه وایي او په خدای دروغ وایي چې زه نبی یم دا نشي کېدی. نو چې خلکو سره دروغ نه وایي نو معلومه شوه چې الله باندې دروغ نه وایي چې زه رالیږلی. بل وسألتک تانه مې تپوس وکړه اشراف الناس اتبعوهم ضعفاءهم شریف خلک د تابعداري کوي ډېر او که کمزوري په دوی کې. فذكرت تا ذکر که ان ضعفاءهم اتبعوه چې کمزوري په دوی کې تابع د دي وهم اتباع الرسول او دا ضعفاء تابعدار د ټولو پیغمبرانو مخکې تیر شوي دي. کمزوري دي ځکه هغه د خلکو د ظلمونو نه تنګ شوي. او بل دا ده چې مالدار خلک چې د مخکې خلکو ته ګوري چې تورې خلک څه کوي او غریب خو پروا نه کوي بس وایي چې هر صحیح به او مالدار سره خو د مال غم مي چې زمونږ مال به څه کېږي ودرېږه زورور سره به ملګري کي. وسألتک بل مې درنه دا تپوس وکړه ایزیدون ام ینقصون چې زیاتېږي او که کمیږي په ذکرت انهم یزیدون تا ذکر وکړه چې دوی زیاتېږي. وکذلک امر الایمان همدارنګه د ایمان شان ده حتی یتم چې پوره شي رو ډیریږي. وسألتک بل تپوس مې درنه دا وکړه یرتد احد سخطة لدینه آیا اورېدلی دی مرتد شوی دی یو کراهیت لدینه چې دیني بدي شي د وجې د بدوالي د دین نه بعد ان یدخل فی پس د هغې نه چې دین کې داخل شي. فذکرت الله تا تذکره وکړه چې نه وکذلک الایمان ایمان هم دقه شان دی حین تخالط بشاشته چې کله ګډه وډه شي بشاشته معنا انشراحه کلاواله د دې چې ګډ وډ شي
القلوب د زړونو سره د ایمان انشراح چې د زړونو سره ګډه وډه شي نه بیا نه وځي. تاسو په خبره پوه شئ که به پوه نه شئ؟ بس